बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामियीन, संग चिस्तासु पा इल्म के दा چې موږ د میراثو د دروسو سلسله شروع کړې ده. په دغه سلسله کې زموږ درسونه شپږشتم نمبر درس ته ورسېدل. نننی درس کې به موږ د تصحیح اصول چې کوم دي هغه به موږ ذکر کوو. خدا یو خبره ذهن کې کېږي کو کم مرګره دا ټول درسونه ترتیبوار قتل غواړي داغه د زمونږه یوټیوب چینل پلی لیست لاړ شي، الته مونږه ترتیبوار دا درسونه چې دینو برابر کړي دي الته پراته دي. تصحیح څه ته ویل کی؟ نو تصحیح وای دفع السقم من المریض تا په لغت کې د مریض نه مرض او بیماری لري کول، او په اصطلاح کې ویل کېږي ازاله الکسر الواقع بین السهام والرؤوس. د رؤوس او د سهام په منځ کې چې کم کسر راغلی حصہ ماته شوي نو هغه کسر ختمولو او لرې کولو ته تصحیح ویل کېږي. د دې لپاره صاحب سراجی اصول ذکر کړي. درې اصول هغه دي چې هغه بین السهام والرؤوس د حصو او د ورثو په منځ کې جاری کیږي، او څلور اصول هغه دي چې هغه بین الرؤوس والرؤوس جاری کیږي. په هغه او درې اصولو کې اولنې اصل هغه دا ذکر کړی دی چې حصے په ورثو باندې صحیح صحیح بلا کسر تقسیم شي. نو په دې صورت کې فلا حاجت الى الضرب والتصحیح، ضرب او تصحیح ته هیڅ حاجت نشتا. دویم اصل د دغه درې اصولو نه هغه دا دی چې حصہ ماته شي او کسر راشي د ورثو په یو فریق باندې، نو بیا دې صورت کې به اوس موږ ګورو چې را د دې سهامو او د رؤوسو په آپس کې کم یو نسبت ته دغه څلورو نسبتونو نه کم چې پرونی درس کې تیر شوی. کو چرته دا نسبت د توافق نو په دې صورت کې به مونږه د عدد الرؤوس وفق راواخلو، اغلبه په اصل مسله کې ضرب ورکو، یا به کو مسله عائله ونو په عول کې به ضرب ورکو، او بیا به په سهامو کې ضرب ورکو. دا دویم اصول له په دې سره به کسر ختم شي. دریم اصول هغه دا دی چې په داسې صورت کې چې کسر په یوې طایفه باندې راغلی وي او د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت د توافق نه بلکې د تباین وي، نو دې صورت کې به کل عدد رؤوس منګ راواخلو، هغې له به په اصل مسله کې او کو مسله عائله ونو د هغې په عول کې منګه ضرب ورکو، او بیا با په سهامو کې وتا ضرب ورکو. دا درې اصول شو. خو دلته کې به طور فایده دا یو خبره ذهن کې کېدی چې مصنف رحمه الله د تداخل ذکر نه دی کړی. د هغې وجه دا ده کو چرته په صورت د تداخل کې سهام زیات او رؤوس کم وو، نو دا صورت په حکم د تماثل کې دی فلا حاجت الى الضرب والتصحیح. او کو چرته د دې عکس یعنی رؤوس اغه زیات او سهام کم، نو دا صورت بیا په حکم د توافق کې. دا درې اصول شو، او د دې نه علاوه باقی چې دی نو څلور اصول دي. اول منګه د دې دریو اصولو مثالونه ذکر کوم، د هغې نه پس بیا به د هغه څلورو قیدونه دوه قیدې او د هغې مثالونه ذکر کوم. باقی دو اصول چې کم پاتې شو هغه به انشاءالله بیا په سبانی درس کې منګه ذکر کوم. د دې درې اصولو کې اولنې اصل دا چې سهام بغیر د کسر نه په رؤوسو باندې صحیح صحیح تقسیم شي. د هغې لپاره مثال هغه اولنې مثال دا دی. دې مثال کې زموږ سره یو اب دی، بله او دوه بنات. اب تبا سدس میلاو شي،
دارنګې تبم سدس میلاو شي او دوه بنات دي نو دیو تبا ثلثان میلاو شي. اصل مسله به زمونږ سره د چې نه جوړه شي؟ سدس به دا واخلي، یو سدس به دا واخلي، ثلثان 4 دي هغه به دا واخلي. دې صورت کې ګوره کسر نه راځي او حصے صحیح تقسیمیږي، لہذا فلا حاجت الى الضرب والتسهيل. دویم اصول اغا زمونږ سره د توافق په باره کې نو د هغې دپاره اولنی مثال په هغې کې زمونږ سره یو اب بله او 10 زمونږ سره بنات. اب تا سدس تا سدس او دیو تبا ثلثان میلاو شي. دلته به اصل مسله زمونږ سره د چې نه جوړه شي؟ سدس یو بیا دا واخلي، بل سدس بیا دا واخلي او ثلثان 4 به دا واخلي. اوس دلته کې زمونږ سره کسر راځي، دا 4 په 10 باندې صحیح نه تقسیمیږي، نو د دواړو په منځ کې چې مونږ نسبت وکتو نو دیو کې نسبت چې دی هغه د توافق دی، لہذا مونږ به اوس عدد وفق راواخلو چې هغه 5 دی. 5 دونی 10 نو 5 له به په 6 کې ضرب ورکو، 6 5 30 او 5 کم 5 او بیا 5 کم 5 اور بیا 5 4 20. دا 20 چې په 10 باندې مونږ تقسیم کو نو فی نفر براشي زمونږ سره 2. د توافق د پاره دویم مثال هغې ته ګورئ. دویم مثال کې یو زمونږ سره زوج او اب او 6 بنات دي. دیکھ زوج تبا ربع، اب تا سدس، تم سدس او بنات تبا ثلثان. اصل مسئله با زمونږ سره د 12 نه جوړه شي. ربع 3 دي، سدس 2، ثلثان 8. 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 3 15. اولو کو مسئلے 15 تھا. کسر راغلے دلتا پا 6 اور پا 8 کی نسبت پا کی دا توافق دے 3 دونی 6 دی 3 لو پا 15 کی ضرب ورکو 15 3 45 3 تیا 9 3 دونی 6 اور 3 دونی 6 اور 8 تیا 24 تقسیمی 6 فی نفر 4 6 4 24. دا دا عائلی مثالو. دا دو مثالونه د دویم اصول ذکر شو. اوس دریم مثال هغه د دریم اصول د پاره مونږ ذکر کوو. دریم اصول د تباین په باره کې د هغې د پاره پهله مثال اب اور 5 بنات. ایک یو اب بل او دا شو 5 بنات. اب تبا سدس، تبا سدس او دیو تبا ثلثان. مسئله با دلته کم د چې نه جوړه شي؟ یو سدس دا، بل دا او ثلثان 4. دلته ګورئ کسر راځي او نسبت د تباین دی. نو 6 5 30، 5 کم 5 اور بیا 5 کم 5 اور 5 4 20 فی نفر
4 4 دا د غیر عائلی مثال. اوس بل مثال هغه موږ د عائلی ذکر کوم د دې اصول د پاره. باغی کې دي زمونږ سره زوج او 5 اخت عائلی. زوج تبع نصف، 5 اخت عائلی تبع ثلثان. مسئله به جوړ شي، اصل مسئله د چینا نصف به دا واخلي، ثلثان 4 به دی واخلي، دا شو 7 او له کو 7 تا دلته کسر را لې نو 5 ستی 35، 5 له په 7 کې ضرب ورکو او اوس 5 تیا 15، 5 4 20 فی نفر 4 4. دا درې اصول او داغه د پاره مثالونه مونږ ذکر کړل. اوس با د دې نه بعد مونږ هغه دوه اصول د هغه اصولونه چې هغه جاری کیږي بین الرؤوس والرؤوس. هغه اصول چې هغه بین الرؤوس والرؤوس جاری کیږي هغه څلور اصول دي. خو دغه اصول د جاری کولو نه به مخکې دا خبره ذهن کې خودل غواړي چې اول به مونږه د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت ګورو. نو کو چرته پاغي کې د توافق وغیرہ مثلا تداخل نسبت وي نو هغه عدد وفق بیا باغه مونږ د عدد رؤوس په ځای باندې راکوزو، هغه به د ځان سره محفوظ کو، هغه له به مونږ نوم ورکو د الاعداد المحفوظه. نو بیا به د اصل عدد په ځای باندې د عدد وفق یا عدد دخل په منځ کې مونږه نسبتونه ملاحظه کو. د اصل عدد اعداد په مابین کې نه بلکې د هغې چې کم عدد وفق دی یا عدد دخل دی د هغې په منځ کې به مونږه نسبتونه چې دی نو ملاحظه کوو. د دې وجه دا ده چېرې په دې سره به مونږ ته حساب کتاب چې کم دی نو هغه به مختصر شي. دا به د دې فایده. نو په هغه اصولو کې اولنې اصل هغه دا دی چې کسر راغلی د یوې نه په زیاتو طایفو باندې او د اعداد الرؤوس په منځ کې نسبت د تماثل وي نو احد الاعداد براواخلو اغلب په اصل مسله کې ضرب ورکو او بیا به ول په سهامو کې ضرب ورکو نو کسر به ختم شي. دویم اصول هغه دا دی چې د اعداد الرؤوس په منځ کې نسبت د تداخل وي نو دې صورت کې به اکثر الاعداد مونږ راواخلو او اغلب چې دی نو مونږه په اصل مسله کې او بیا به په سهامو کې وتا مونږه ضرب ورکو. دا دو اصول دي. د دې مثالونو ته تاسو ګورئ. اولنې اصل د هغې دپاره مثال هغه د تماثل په باره کې نو دا مونږ ذکر کوو. مثلا زمونږ څه دي چې بنات 3 جدات او 12 اعمام، 12 عام. دی بناتو تبا ثلثان، اجدادو تبا سدس او دی تبا عصبه دی ما بقیه. دی صورت کې با اصل مسله زمونږ سره جوړ شي د چینا ثلثان د دې چې نو غوړي 4 سدس 1 اور ما بقیه 1. اوس بدل ته مونږ ولیکو الاعداد المحفوظه.
اول به د سهام او د رؤوس په منځ کې نسبت ملاحظه کو. نو د 6 او 4 په منځ کې نسبت د توافق دی 3 2 نیچه. نو دلته به اوس مونږه د اصل عادت په ځای باندې عدد وفق راکوز کو 3 به ولیکو او دلته کې د 1 او د 3 په منځ کې حکماً نسبت د تباین دی. دا په هغه څلورو نسبتونو کې مونږ ذکر کړیو چې یو خو عدد نه دی خو دلته به حکماً نسبت د تباین چې دی نو هغه متصور کیږي. نو دلته به مونږه 3 راکوز کو او دا چې دی نو 3 اعمام دي دا مونږ دلته باره لیکلي خدا دی 3 اعمام. دلته حکماً تباین دی نو 3 براکوز کو. اوس د 3 وانو په منځ کې نسبت د تماثل دی نو احد الاعداد برا واخلو هغې له به فاصلې مسله کې ضرب ورکو 6 تیا 18 او بیا به په سهامو کې ورکو نو 4 تیا 12 اور 3 کم 3 3 کم 3. اوس دلته کې دا 12 په 6 تقسیم کړم نو فی نفر 2 2 دویم اصول او د هغې دپاره مثال. دویم اصول چې زمونږ سره نو هغه د تداخل د هغې دپاره مثال تداخل لپاره مثال تداخل لپاره په مثال کې 4 زوجات 3 جدات او 12 اعمام دلته دي. زوجات تبع ربع جدات تبع سدس اعمام عصبا دي تبع ما بقیه میلاو شي. اصل مسله به زمونږ سره جوړ شي د 12 ربع د 3 سدس د 2 نو 5 اور ما بقیه 7. اوس بدلته مونږ ولیکو الاعداد المحفوظه. تین او د 4 په منځ کې تباین نو 4 به ولیکو 2 او 3 په منځ کې تباین نو 3 به ولیکو د 7 او 12 په منځ کې تباین نو 12 به ولیکو. دلته کې اوس د اعداد الرؤوس دي نو دې په منځ کې تداخل دی ځکه دا 3 هم 12 پانی کوي 4 هم 12 پانی کوي 3 4 12 اور 4 تیا 12 نو دا 12 اکثر الاعداد دی دې له په 12 کې ضرب ورکو بیا به په سهامو کې ورکو. دویمه طریقې هغه دا چې 3 4 لا په 3 کې ضرب ورکو نو 4 تیا 12 بیا بدلته 12 او 12 نو دا به بیا د تماثل لپاره مثال جوړ شي. په دوانو طریقو باندې چې مثال حل شي نو جواب به یو شان راځي. 12 له په 12 کې ضرب چې مونږ ورکو نو 12 ضرب 12 144 اور بیا 12 تیا 36 دا به تقسیم کوي 50 نو فی نفر به ورکوي او 12 دونی 24 نو دا براشي فی نفر 8 8 او 12 7 84 دا به تقسیم کوي بیا په 12 باندې ناغي ته خپل فی نفر میلاو شي. دا 5 اصول زمونږ سره وشو د تصحیح او باقی زمونږ سره په اصولو کې 2 اصول باقی پاتې شو هغه به ان شاء الله الرحمن پر روان درس کې هغه مونږ ذکر کوو. والسلام.